ای سی جی پیټرن وګوره په دې کې دا کیو آر اس چې دی که نه هغه تیره داسې راولاړ شوی نه دی. دې کې دا سلرینګ غونته کې راغلی سي د په هر یو کیو آر اس کې ته وګوره نو ډایرکټ دا انډنټیشن باندې پکې راغلی. نو دا څه شی دی؟ وولف پارکینسن وایټ سینډروم. انفیریئر وال ایم آی ای سی جی وګوره په دې کې 2 3 او ای وی ایف چې دی په دې درې وړو کې 2 کې په 3 کې او ای وی ایف کې اس ټي سیګمنټ الیویشن دی. صحیح ده. نو ګوري به داسې که نه چې دا لاندې بیس لاین ته وګوره کوم ځای نه چې کیو آر اس شروع شوی دی نو هغې نه به د اس ټي بره راغلی او که د بیس لاین نه اس ټي کم راغلی همیشه د پر کمپیریزن به څه کوي دا انیشل کوم ځای نه چې کیو آر اس سټارټ شوی دی دا به بیس والي که دې نه بره اس ټي نو دا اس ټي الیویشن دی که لاندې دی نو اس ټي ډیپریشن. نو دا انفیریئر وال ایم آی بیوټیفل ای سی جي دا ته میلاو شو. پیک ټي ویو چې دا که نه یا ټل ټي ویو ورته وي دا موږ ته په دوو شیزونو کې میلاوېدی شي. یو موږ ته په هایپر کلیمیا کې میلاوېدی شي او بل موږ ته په اکیوټ ایم آی کې میلاوېدی شي. نو هایپر کلیمیا کې موږ ته ټي ویو چې دا هغه داسې میلاوېږي سیده بالکل داسې مناره وي سپایک وي او په اکیوټ ایم آی کې داسې سلوپ غونته کې به جوړ کړي. دا اوس د پی اس وي ټي ای سی جي ده. دې کې ته وګورې که نه بالکل نیرو کیو آر اس کمپلیکسز دي او پی ویو پکې ته نشته. دا منځ کې چې ښکاري دا ټي ویو ده. نو اسانه الفاظو کې پی اس وي ټي چې ده که نه دا پېژنې څه چې منځ کې صرف دغه دوه نری ستري شانته کې کیو آر اس کمپلیکس وي او منځ کې به پکې ته دا ټي ویو وي او دا آلموسټ ایکول ډسټنس باندې کې. نو دا پی اس وي ټي ده. په دې کې پی ویو نشته. دا منځ کې چې دا ټي ویو ده. اوس ایټرل فیبریلیشن چې دی که نه د دې ای سی جي داسې راکړله نو په دې کې دا شیزونه چې راشي که نه دا اکثر کنفیوز شم زه چې دا خو ایټرل فیبریلیشن هغه ټیپیکل ای سی جي کې نو هرې پیله به تا ته هغه د ماشومانو والا ای سی جي داسې نه راکړي. صحیح ده. نو دا وګوره په دې کې مین شی څه دی چې کیو آر اس چې دی هغه به ارریګولر آر آر انټرول چې دی هغه به ارریګولر. صحیح ده. نو دې کې وګوره څه دی کې آر آر انټرول ډېر زیات سپیس دی څه دی کې نشتی. نو ارریګولر آر آر انټرول بله خبره فیبریلیټري ویوز دي پکې دا منځ کې. دا وګوره داسې یو ډر 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 صحیح ده. ایگزیکټ پی کیو آر اس پته پکې نه لګي سم شی ویوز مطلب دا دی چې د یو کیو آر اس او بل کیو آر اس په کمپلیکس منځ کې ډېرې داسې ویوز دي. صحیح ده. او که هغه بالکل ساټوت اپیرنس وو نو هغه فلټرز دي او دلته کې ساټوت اپیرنس خو نه دی که نه داسې فلیټ ویو دي نو دا فیبریلیټري ویو دي. نو اسانه الفاظو کې ایټرل فیبریلیشن به څنګه پېژني منځ کې دا شیزونه نه کنفیوز کېږي ارریګولر آر آر انټرول او نو پی ویو. اوس لیفټ وینټریکولر هایپرټرافي چې دا کنده په ای سی جي منته کې څنګه پیژني نو هغې دپاره کرایټیریا دا سوکولو لاین کرایټیریا تاسو وایي چې اس ان وي 1 پلس آر ان وي 6 چې دی دا د 35 نه زیات 35 ایم ایم نه زیات پکار دی. دا آر چې دی وي 5 کیو که راغی او وي 6 مور سپیسیفیک دی او که وي 5 راغی بیا هم خیر دی. نو اسان الفاظ کې مطلب څه دی 35 ملي میټر چې دی کنه دا د 7 لارج بکسز برابر دی. یو لارج بکس چې دی کنه 5 ملي میټر برابر دی. مطلب دا دی چې اس ان وي 1 پلس آر ان وي 5 آر وي 6 دا دوړه چې جمع کې کنه نو دا 35 نه زیات پکار دی. نو دې کې اس کې وګوره اس ان وي 1 اسان الفاظو کې وي 1 کې کیو آر اس کمپلیکس وګوره او په وي 6 کې کیو آر اس کمپلیکس وګوره وي آر اس وي 6 دا نو دا دوړه کیو آر اس کمپلیکس چې کنه دا دوړه چې جمع کې نو دا 7 ملي میټر 7 لارج بکسز چې نه زیات پکار دی. نو په دې اولنی کې ته وګوره نو اولنی کې 1 2 3 4 په دې کې دي لارج بکسز او دویم کې وګوره 1 2 3 4 5 په دې کې نو دا دوړه چې راوځي کې پلس کې نو دې نه 9 راځي which is greater than 7. نو دا یې شو لیفټ وینټریکولر هایپرټرافي. نو اسان الفاظو کې کیو آر اس کمپلیکس په وي 1 کې وګوره او کیو آر اس کمپلیکس چې دی هغه په وي 6 یا وي 5 کې وګوره. دا دوړه چې جمع کې کدا د 7 بکسز لارج بکسز نه زیاتو نو دا لیفټ وینټریکولر هایپرټرافي ده. د بل سنیریو ته وګوره په دې کې اس ټي الیویشن چې دی هغه په څه کې موجود دی نو لیډ 1 چې دی په دې کې موجود دی دا بالکل ته وینلی شي. ای وی ایل کې موجود دی وی 5 وی 6 نو لیډ 1 ای وی ایل وی 5 وی 6 چې دی دا شو کې ال سی ایکس یعنی لیټرل سرکمفلیکس آرټری مطلب هغه انوالومنټ وشو. خو دې ته کې وګوره کیل ختم نه دی وی 2 وی 3 وی 4 چې دی آی کوما رایز دی. صحیح ده. نو وی 1 کا رایز نه دی خو نو مزید دریو کې رایز دی نو مطلب دا لیډ پکې تم انوالو نو دا څه شی دی دا مو سر انټرولټرل ایم آی دا لیډ او ال 6 دواړه ځکه ال 6 څه د وجې نه لیډ 1 ای وی ایل وی 5 وی 6 د وجې نه او لیډ د څه د وجې نه وی 1 ټو وی 4 په دې کیس کې وی 1 چې د هغه لږ نارمل دی او خو وی 2 وی 3 وی 4 چې د هغې نفتي ټو ډایګنوز از لیډ. نو دا لیډ او ال 6 دواړه په دې کې انوالي انټرولټرل ایم آی ده. اوس دې ای سی جي ته وګوره کوېسچن لم لږ ګریډ ورکړه
خو ډایرکټ ای سی جي ته چې ته راشي که نه نو په دې کې دا نور کیو آر ایس کمپلیکسز چې دي که نه دا بل شانته کې دي صحیح ده او په منځ کې به کې ته دا لکړه غونته کې کیو آر ایس کمپلیکسز راغلي او دې کیو آر ایس کمپلیکس کې سپیشلیټي سره چې دې کې دا وایډ کیو آر ایس کمپلیکس دي صحیح ده براډ وایډ دي او بله خبره دې نه مخکې پی ویو نشته دا وګوره دا یو کیو آر ایس کمپلیکس دی که نه اینه بعد د هغې ټي ویو ده او ټي ویو نه بعد ډایرکټ د کیو آر ایس کمپلیکس راغلی دې کې موږ وګوره کیو آر ایس کمپلیکس اینه بعد ټي ویو بیا ډایرکټ کیو آر ایس کمپلیکس مطلب دا دی چې دې نه مخکې پی ویو نشتی نو چې کله یو کیو آر ایس کمپلیکس نور یو شانتي یو پکې بل شانتي او هغې نه مخکې پی ویو هم نه که نه نو دا پریمیچور وینټریکولر کنټریکشن دی صحیح ده پی وی سی نو پی وی سی چې دی که نه دې کې یو دا اعلی خبره ده چې دا ډېر زر مایوکارډیل انفارکشن ته کنورټ کېږي دې د وجې نه یو پیشنټ پی وی سی سره نیکسټ بیسټ منیجمنټ بسي هغه د سیریل ای سی جي کمپیریزن وذ پرایر ای سی جي چې دې کې ورو چینجز خو نه راځي مطلب دا دی چې دا ورو ایس ټي الیویشن طرف ته خو نه ځي یا ایس ټي ډپریشن طرف ته آی مین مایوکارډل انفارکشن وذ ډپریشن آر الیویشن ډېر انټرسټینګ ای سی جي دی ته اوس وګوره په دې ای سی جي کې تاسو نوټ کړئ یو خبره چې د آر آر انټرول چې دا بالکل ایریګولر دی کله ګیپ کم کله ګیپ زیات مطلب دا چې دې یو ایریګولر ریدم دي چې د کیو آر ایس منځ کې فکس ډسټنس نشتی بله خبره کیو آر ایس وګوره هغه وایډ دی وایډ کیو آر ایس کمپلیکس دی او بله خبره سلرینګ اف آر ویو دی دې ته که ته وګورې که نه دا ډیلټا ویو پکې ته بالکل ښکاري داسې راغلی ګوره کیو آر ایس چې دی که نه دا پی دی که نه نارملي کیو آر ایس داسې نو چې کله پی او کیو آر ایس بیا یې داسې راغلی که نه دا سلرینګ ون پکې راغلی نو دا ډیلټا ویو ده نو دې کې ډیلټا ویو ده ایریګولر ریدم چې دی که نه دا موږ ته څه وایي ایټرل فیبریلیشن صحیح ده او وایډ کیو آر ایس کمپلیکس او ورسره دا سلرینګ ویو چې ده نو دا موږ ته څه شو کې دغه ډیلټا ویو یعنی ډبلیو پی ډبلیو سینډروم نو دا ایټرل فیبریلیشن دی وذ ډبلیو پی ډبلیو سینډروم انیشل دا کې ما ډایرکټ زما سوچلی چې دا پولیمارفیک وینټریکولر ټیکیکارډیا ده صحیح ده ځکه چې دا کیو آر ایس کمپلیکسز چې دي که نه ما ډایرکټ سوچ کو چې ایټر چې دا آی کې به صرف پی ویو ته به موږ ګورو نو ایټرل فیبریلیشن ما ځکه اګنور کړی خو نه دې کې د کیو اصل کې دا خو پیژنو هم دی نه ایټرل فیبریلیشن چې پکې آر آر انټرول ایریګولر نو آر آر انټرول ایریګولر دی کیو آر ایس وایډ دی او سلرینګ کیو آر ایس دی آر ویو چې دا سلر دی یعنی ډیلټا ویو نو دا ایشی دی ایټرل فیبریلیشن وذ ډبلیو پی ډبلیو سینډروم اوس دې کې ایس وی ټي وذ ایویرنسي والی نه دی نو ایس وی ټي خو ته پېژنې سوپروینټریکولر ټیکیکارډیا ایویرنسي مطلب دا دی چې کله ورسره بنډل برانچ بلاک کړي ایس وی ټي سره دې ته ایس وی ټي وذ ایویرنسي بنډل برانچ بلاک چې دا موږ څنګه پېژنو چې کله دا وی ون چې دی د خیال وکړه وی ون منته کې د کیو آر ایس چې دی کنده لپاره ام موجود لکه دې کې سونو کې شته شي صحیح دا ام پیټرن دی کیو آر ایس په سر منته کې موجود په وی ون کې یاد ساته نو دا رائټ بنډل برانچ بلاک دی صحیح ده او بله خبره ایس وی ټي ده نو ایس وی ټي کې صحیح آر آر انټرول ایکول دي کې وګوره دې ټولو کې آر آر انټرول چې دا بالکل ایکول دی ایریګولر نه دی او بله خبره چې بره په وی ون منته کې د کیو آر ایس په سر منته کې ام پروت دی نو دا څه شی دی ایس وی ټي وذ ایبیرنسي یعنی ایس وی ټي وذ رائټ بنډل برانچ بلاک نو پولیمارفیک نوم څه وایي چې کیو آر ایس کمپلیکس چې دی که نه هغې به مختلف شیپې دي صحیح ده مختلف شیپس کیو آر ایس کمپلیکس وي پکې ته خو په دې کې هم آر آر انټرول چې دا برابر نو دې کې ته وګورې که نه کیو آر ایس کمپلیکس چې دی که نه سم مختلف شیپس دي که نه دې شیپ ته وګوره بیا دې لکړه ونې شیپ ته وګوره بیا دې نري تیلي شیپ ته وګوره نو ډېر زیات مختلف قسمه کیو آر ایس کمپلیکس دی دا پکې ته هغه سلرینګ والا کیو آر ایس کمپلیکس راغلی خو آر آر انټرول چې دی که نه دو کیو آر ایس کمپلیکس منځ کې سپیس چې دی هغه برابر دی نو دا یې پولیمارفیک وینټریکولر ټیکیکارډیا دا یو مور زوم ورژن دی فاینلی وینټریکولر فیبریلیشن چې به دې کې کیو آر ایس کمپلیکس چې دا سبل شنې ګډوډي دغه لاندې ویني فیبریلیټري کیو آر ایس کمپلیکس دې کوېسچن ته وګوره که نه دې ای سی جي کې که ته خیال وکړې نو دا کیو آر ایس چې د هغه ځان د کیو آر ایس نه مخکې ته وګوره بالکل پی ویو نشتی سیده فلیټ غوندې لاین دی او پی ویو دلته کې ځان ده نو پی ویو او د کیو آر ایس منځ کې چې هېڅ ریلیشن هم نه نو دې ته کمپلیټ هارډ بلاک صحیح ده نو دې کې یو بریډیکارډیا ده او بوډا کس هم دی او بله خبره پی او کیو آر ایس منځ کې هېڅ ریلیشن هم نشته ځان لدي نو دې د وجې نه دا کمپلیټ هارډ بلاک دی وینټریکولر ریټ چې دی کنه دا به ای سی جي کې په اسانه منطق څنګه معلومو چې دا بریډیکارډیا ده او که ټیکیکارډیا ده نو آر ویو چې دی هغه ای سی جي کې زر میر کا او چی سره ملټیپلای کا صحیح ده نو په دې کیس کې آر ویو څو دي دا وګوره کیو آر ایس کمپلیکس سمپلی دا 12 دي نو 12 ملټیپلای بای چې د 72 دا 72 ریټ دی 60 نه والا 100 پورې نارمل دی نو دا مطلب نارمل هارت ریټ دی اوس دا لباسنی ای سی جي ته سوچ وکړه دا څه شی دی نو دا دی موږ سره مونومارفیک وینټریکولر ټیکیکارډیا خو ځکه ده چې دا وګوره ای سی جي په منځ کې نارملي 3 to 5 لارج بکسز پکاري کندي کې یو کیو آر ایس بل کیو آر ایس منځ کې دي
دریو نه کم لارج بکسز مطلب اتوماتیکلی ټیکي کارډ شو او وګوره ټوټل سیم هایټ دی او سیم شکل دی سیده ټول کیو آر اس کمپلیکس چې سیم هایټ سیم شکل نو دا ایشي شو ام وی ټي مانومارفیک وینټریکولر ټیکي کارډیا سیده او دي کې بعض اوقات فیوجن بیوټ ولا راکې نو سره کنفیوز نه شي اوس دا وګوره دا هم اگین مانومارفیک وینټریکولر ټیکي کارډیا دا څنګه تاسو چې دا د کې بل شنه کیو آر اس کمپلیکس سره نه دا اصل کې دوه کیو آر اس کمپلیکس مکس دي نور چاپیره دا وګوره دلته کیو آر اس کمپلیکس بالکل سیم هایټ سیم شیپ دلته هم سیم هایټ سیم شیپ منځ کې فیوز شي دي نو دا فیوجن بیوټ پکې راغلي خو سټیل مانومارفیک وینټریکولر ټیکي کارډیا دا او ریدم چې دی هغه کتاب بالکل ریګولر دی او لاندې ته وګوره په دې کې کیو آر اس کمپلیکس چې کنه صدا شیپ دي اسه انټرمیډیټ شیپ دي مطلب مختلف شیپ کیو آر اس کمپلیکس دي پکې تا نو دا څه شی دی پولیمارفیک وینټریکولر ټیکي کارډیا پی وی ټي هغه بل لیکچر والو وی چې بانو پرکاش والو وی چې دی منځ کې د کیو آر اس آر آر انټرول چې دا به سیمي او دوی چې نه دا د خیر irregularly خو چې صرف کیو آر اس مختلف وي خو اسانه باندې پیژندل کېږي چې د کیو آر اس کمپلیکس چې دي دا پکې ته د ډیفرنٹ شیپس دي دا پولیمارفیک وینټریکولر ټیکي کارډیا ده او دا لاندې وګوره دا څه دی وینټریکولر فیبریلیشن بالکل سره سیکوینس پکې نشته اوس پی پلمونالي وګوره پی پلمونالي چې دا کنه کله چې پی ویو 2.5 سمال سکوير نه غټي دې ته پی پلمونالي دي کیس کې وګوره پی ویو چې دا هغه د دریو سمال باکسز برابر ده صحیح نو دا 2.5 نه چونکه غټه ده دا څه دی پی پلمونالي چې دا کوي دا موږ سره پر رائټ ایټریل انلارجمنت کی بلې پی مایټرالي چې کنه دا په لیفت ایټریل انلارجمنت کی او د دې کرټیریا څه ده چې ناچ پی وی چې دا کنه په کې داسې ام 1 ته کې جوړ شي لکه دې کیسونو کې ورا ناچ پی وی دا او پی وی انټرول چې دا کنه هغه موږ سره د 3 سمال باکسز نه غټ په دې کیس کې د سلور سمال باکسز برابر دي او ناچ دا نو داسې چې د پی مایټرالي شو لیفت ایټریل انلارجمنت کیو ویو چې د کنه به تړي راوړي دي کیو ویو چې د هغه سی شي دا اوس وګوره دا پی ویو د کنه بیا کیو وګوره د لاندې چې تل دا کیو ویو دي سي اکثر ما کنفیوز کیږي بیا دا کیو ار اس ته او دا ټی دا نو دا وګوره اس ټی الیویشن د اس ټی الیویشن به څنګه پیژني چې وګوره دلته کې پیرالل لاینو بس دی پی ویو سره کدینه د پاسه دا اوچت راغلی کنه اوس دی کیس کیو وګوره دی کیس کیو وګوره نو دا سی شي دی صورتي اس ټی الیویشن دی او که ایگزیکټ په دې باندې تکرار وکړه دا پی ویو دی دا بیا کیو آر اس دی او دا ټی ویو دی نو دا نارمل دی او که دا پی ویو دی دا کیو آر اس دی او لاندې دی کې ټی ویو راغلی نو دا اس ټی ډیپریشن دی اوس ټی ویو انورژن کوم چې په مایوکارډیل اسکیما کې ته ملاویږي نو هغه څنګه دا وګوره پی کیو آر اس نارملی او ټی چې دی هغه د لاندې طرف ته راغله او دا ټی چې دا به دی 1 آر ګریټر دین 1 سمال سکوير برابر لکه دې کس کې 4 برابر ده نو دا کرایټیریا ده د انورټډ ټی ویو د لپاره which is seen in ischemia رائټ بندل برانچ بلاک چې دی کنه د لپاره کرایټیریا څه ده چې کیو آر اس کمپلیکس چې دی کنه به ګریټر دین 120 صحیح ده او بل مین خبره چې دا کنه هغه ار اس ار ویو ان وی 1 ته وګوره نو په وی 1 کې ته څنګه ملاوي ګوره 10 مانته کې شیپ دی صحیح ده نو دا چې کله په وی 1 کې دا رائټ بندل برانچ بلاک دی نو دا د ای سی جی زوم ویو دی او دا وګوره وی 1 کې موږ سره آر اس آر ویو دی صحیح ده نو دا ام 1 ته چې وی 1 کې جوړ شي دا رائټ بندل برانچ بلاک دی سی جی ته وګوره دا دی موویز ټایپ 1 ای سی جی دا ریدن څه دی د دې کې وګوره کیو آر اس سیم او ایس بي سا کیو آر اس کمپلیکس چې دی هغه پی آر انټرول دلته هم سیم دی خو او ناصافه کې ناسوري یار داسې پی آر انټرول دلته وګوره لګونی کم دی د دې کې لګونی زیات شي دی دلته کې وګوره لګ سیګنیفیکنټلی زیات شي دی او بیا کیو آر اس غایب شي دی پی آر انټرول پرولانګیشن دی او دینه بعد کیو آر اس غایب دی نو دا څه شي دی موبس ټایپ 1 دی سی جی ته وګوره او تھنک فار اوایل نو غدي کې ته وګورئ کنه دا آر آر انټرول څومره خسته ریګولر آر آر انټرول دی بالکل او پی وی چې د پمنس کې نشته نو د دې غرونو نه او د دې شزون نه مې ریګه صحیح ده د دې کې دا لګون ته کې هغه سړی کنفیوز کی چې دا ول پارکنسن وایټ دی ونه دلته کې کته وګورئ کنه صرف کیو آر اس دی پمنس کې ټی وی دا بیا کیو آر اس دی بیا ټی وی دا او بالکل ریګولر انټرول لنو دای شي د ای وی ان آر ټی ول نوم سره سوپر وینټریکولر ټی کارډ اس پی ټی یا ای وی ان آر ټی دواړه سي د دې کو ډبلیو پی ډبلیو ته ځکه نه دي چې ما سٹارټ کې ویلم چې بر کرایټیریا څه ده یو سلرینګ اپ ار وی داسې نه دي بل ور سره ځم خل وایډن کیو آر اس کمپلیکس دی بده کې ور کیو آر اس کمپلیکس دومره نری دي د 3 سمال باکسز نه داخله وټي دی سی جی ته وګوره په دې کې اس ټی الیویشن په اولنی کې موجود دی په دویم کې موجود دی
بیا دې نه علاوه دریم کې موجود دی، په V2 کې موجود دی، V3 کې موجود دی، ښه دغه خټو دی، V4 کې موجود دی، V5 کې موجود دی، V6 کې موجود دی. مطلب آلموسټ میجارټي لیډ کې اسټیلیویشن موجود دی، ضرور نه دی چې ټولو کې. نو دا څه شی دی؟ پیریکارډایټس. اوس دا بل ECG ته وګوره، اولنی لوک منځ سړي ته ښکاري ته چېرته ټیمپوناټ دی، لکه دلته کې QRS وړوکی دی، دلته کې درمیانه دی، دلته غټ دی، او نه دلته کې دا پی ویو ته وګوره، نو دا پی مایټرالي ده. اوس دې ECG ته وګوره، نو په دې کې اولنۍ خبره چې 3 to 5 لارج بکسز چې دي که نه، نو 5 بکسز نه وړوکي دي، مطلب یو QRS بل QRS منځ کې دي 5 نه کم بکسز دي، صحیح ده. او دې کې وګوره د 3 نه هم کم دي، دې کې لکه 2 شو، بیا څه دی کې 3 دي، بیا څه دی کې 2 دي، څه دی کې 2 نه هم کم دي، مطلب دا ټیکیکارډیا ده، سمپلي آسان الفاظو کې. او ټیکیکارډیا ده، نو بیا وګوره په دې کې پی ویو چې دی هغه نشتی، دا ټي ویو ده، دا منځ کې ټي ویو ده، بیا QRS ټي ویو QRS، نو دا چې دی ایټریل فیبریلیشن دی.